چې ګوره خوراک کوئ نو حلال خوراک کوئ، حرام خوراک مه کوئ ورنه عمل صالح به دې قبول نشي، نیک عمل به دې قبول نشي. نو اول خبر خدا ده چې د کوم انسان روزي خوراک دا حلال نوي نو د عبادت نه قبليږي، د عبادت نه قبليږي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں من اشترى صوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں چا یو کپڑا په حرام پیسو واغستا او پاغه کپڑا کی 1 روپۍ د حرام وا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے من اشترى صوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چا یو کپڑا واغستا او هغه کپڑای په 10 درهم واغستا، مثال په تور په 10 روپۍ واغستا، په دې 10 روپو کې 9 روپۍ حلال دي، صرف 1 روپۍ پکې حرام ده. کپڑای په واغستا په 10 روپۍ واغستا، 9 روپۍ پکې حلال دي، صرف 1 روپۍ پکې حرام ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام علیہ، اللہ تبارک و تعالی د دې انسان منځ نه قبلای تر سوچ دا کپڑا ته د بدن باندې فرتوي. نو کپڑے دی اغستی دي، صرف 1 روپۍ پکې حرام ده، او هغه کپڑے موږ د جمعې مانځه ته واغوستي خو ښکلي را روان یو چې ما خو ځان د جمعې مانځه ته سنبال کو، ځکه چې نوې کپڑے او پاکې کپڑے اغوستل سنت طریقه ده، په سنتو مې عمل وکړو. دې ته خو نه ګورو چې دا کپڑے ما اغوستي په حرامو دي، نو دې کې زما د جمعې هغه مونځ هم نه قبلېږي او بل مونځ مې پکې هم نه قبلېږي. دارنګې بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذب اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې خپل ګیړې ته یو نوڼۍ حرام واچوله، یو نوڼۍ چې کله انسان حرام وخوړله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما يتقبل منه عمل 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی د دې انسان 40 ورځې یو عبادت نه قبلې، یو عبادت یو نوڼۍ چې کله ګیړې ته حرامه لاړه، اللہ تبارک و تعالی د دې انسان 40 ورځې یو عمل هم نه قبلې، کو منځ دی، کو روزه ده، کو حج دی، کو زکات دی، اللہ تبارک و تعالی دا عبادت نہ قبلی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی وَأَيُّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د کم انسان چې غوښه او اډوکي او ویني دا شیزونه د حرام نه رخ شوي وي نو فالنار أولى به، دلته اور د جهنم بیا غوره دی، اور د جهنم بیا دله بهتر دی چې د په بدن چې دا کمې غوښې دي دا هم د حرامو نه جوړې شوي دي.